حدیث کې راځي پر روایت د عبد الله ابن عمر دا فرمایي چې رسول الله فرمایلی دي و اربع سلور خوینه دي چې کله په انسان کې موجود شي دا خالص منافق دی. رسول الله فرمایي مطلب دا چې د په منافقت کې د ظریف اندازه باندې به شک نشته او که یو خو به کې موجود شي به کې د منافقت یو خو موجود دی تر څو چې پرې کې نه هغه کم دی. انسان چې کله وعده وکي او په کې به مخالفت وکي یاد ساته دا سړی رسول الله فرمایي خالص منافق. لیکن جمع صغیر او قشن ابن کثیر کې روایت ته کې یو سړی وعده تاسو سره وکي او سبب د شو کار کې غیر راغی چې هغه کار د دې کار ډېر مهم وو یا د انسان د وسنه خبره وه چې سره به دی وعده باندې وفا وکي رسول الله فرمایي چې دا ګوره منافق نه دی. منافق هغه انسان دی چې په دې مجلس کې زه وس وعده وکم چې دی احمد خو بر اعظم لیکن دې ځړې کوم دا وسوه چې اشه دروغ وایم نه راځم دغه منافق دی. لیکن کما د ځلونه خبره کړي چې زبر اعظم او سبب د شو کار کې غیر شم چې هغه ما د وسنه بارو یا یو بل کار کې غیر شم چې هغه ډیر ضروری وو. رسول الله فرمایي به دا سړی منافق نه دی ځکه دا د وسنه بار ده. دویم شکل انسان خبره کوي په دې کې دروغ ویلې او چې کله جګړه کوي په دې کې کنزل کوي او چې کله لوزو کې پاکي کې بے وفایو کې دا څلور صفاتونه چې بچا کې موجود شي محمد رسول الله فرمایي دا خالص منافق دی. او منافق بدر کې اصل کې پروت لاندې يهود نصارا په غیزه کې وشيږي نو داخله به وشيږي. ابو هريره سے فرمایي رسول الله فرمایلی دی د منافق انسان درې نخيري خبره شي کینو دروغ بوي وعده چوکې ابن بیا مخالفت کې او شکر او سره امانت کې خود له شي سب کې خیانت وکړي. ابن ابي مليكه فرمایي وما درش ملګری د محمد رسول الله کتري و چې ټول په ځمانه یې چې موږ منافقان نه وو. حسن بصري فرمایي وی چې کوم سړی په ځمانه د منافقت نه نیریږي وي ته پوښه بده باندې چې سړی منافق دی. عمر صاحب حذیفه ابن یمان ویلي وی رسول الله صلی الله علیه وسلم نعمت کړی ته پکې نه یو خو لیکن دا امانت دی. به حذیفه ابن یمان چې کوم مړي باندې جنازه کول نو عمر صاحب به برخه خصو نه اخصا